अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्ताना नन به انشاءالله په دوستانه باندې خبرې اترې کوخه ځکه زموږ چې دا کم مجلس ته دا د دوستانه مجلس ته او نن سبا د دوستانه نه خوند ختم شوی دی زیات تر ګیلې معنی پکې راغلي دي او دا موبایل چې کم دی د دوستانو نه هغه چې کم مینه محبت ته هغه چوت کړی دی نو نن زمونږه افطار پارټي دا د ملګرو دوستان دا دی ټول راغون شوی دي او په خپل مینه محبت کې ټول مهنت کوي یقیني درته وایم دومره خوند کوي چې دا موبایل سړی بنديږي او خپل منځ کې مینه محبت سره خسته کارونه کوي سوکسه کوي کنه نو ډیر خوند کوي نو آیا به اسلام کې د دوستانه اهمیت شته او کو نشته نن به ان شاء الله تاسو سره په دې باندې خبرات راو کوم ښه ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای تاسو تر هغه وخت پورې جنت نشي داخلي دي تر څو پورې چې تاسو خپل تاسو مؤمنان نشئ او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای تر هغه وخت پورې تاسو مؤمنان نشئ کېدی تر څو پورې چې تاسو خپل منځ کې مینه محبت ونه کوي یعنی تاسو محبت کوونکی ساز نشئ او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو ته زوی د محبت چل هم خیم وای محبت ست وای په خپل منځ کې الیک سلیک عام کوي خپل منځ کې په خیر علی عام کوي خپل منځ کې مینه محبت سره ملاویدل دا عام کوي نو ابل حدیث مبارک کې راځي ګوره جنت ته کوم ګورو جنت ته کنه نو جنت هم د یارانې نه خالی نه دی ټول دوستانه د جنت د دوستانی ځای دی ګوره حدیث مبارکو کې راځي کله چې کم چې دوستان دی هغه جنت ته لاړ شي هغوی به وایي ای الله زمونږ پلاني دوستان خو نشته دلته خبره به ورته وشي هغوی خو جهنم کې دي دغه جنتیان دوستان به راوځي او الله جل شانو ته برس کې ای الله زمونږ چې دا څومره ملګری دي په جهنم کې پراته دي کنه ای الله مونږ وایي تا ته شپارس کو ای الله دا جنت ته را داخل کی د جهنم نه راوباسې نو الله جل شانو به د هغوی شفارس وکړي او به مني او بل حدیث مبارک کې راځي جی وایي اوه کسان به قیامت کې د الله جل شانو د عرش د سوري لاندې نو جناب اوه قسمه کسان به قیامت کې پسره ګرمۍ کې د هر سوري نه علاوه به سوری بل نه جي اوه کسان به د هغې د لاندې په هغې کې به هغه دوه کسان هم وي چې خپل منځ کې مینه محبت دی د هغوی راټولېدل مینه محبت دپارې او ختمېدل هم د الله جل شانه دپارې نو جناب زه هغې دوستانو ته ویم او خاص کر مسافرو ته چې ډېر رنګونه ما پسې راځي چې بهی مولي صاحب زما چې کوم انډیوالان دي هغې خپل منځ کې اتفاق نشته نو جناب څومره چې مسافر دي او په دې روغ کې د یو بل سره نالګي شوې ده نو مهرباني وکړئ د هغې خپل منځ کې روغه وکړي دا دوستي دا ګوره په قیامت کې به هم زما او ستا په کار راځي دا مینه محبت دا په قیامت کې هم زما او ستا په کار راځي نو غرض مې دا دی چې څومره دوستانو کې دننه توړ پوړ شروع دی او یو بل سره نالګي شوې ده نو غرض مې دا دی چې خپل منځ کې مینه محبت وکړي او داسې کسان پکې راپاسېږي چې د هغوی خپل منځ کې جوړ راولئ بل یو حدیث مبارک تاسو ته بیانوم حدیث مبارک کې راځي چې یو کس روانو الله جل شانه له فرشته راولېږله د انسان شکل کې او هغه فرشته څه وایي دې کس ته ته وایي چېرته روانې هغه ورته وایي په پلاني کس کلي کې زما یو ملګری دی د هغه ملاقات له روان یم نو فرشته ورته وایي آیا هغه ستا رشته دار دی دا ورته وایي نه زما رشته دار خو نه دی آیا وایي ستا ورسره سکار دی چې ته د هغه خواله ځې هغه ورته وایي زما ورسره سکار هم نشته نو ولې ورسره ځې ملاقات ورسره کې هغه ورته وایي صرف مینه محبت مې ورسره دی د الله جل شانه دپاره نو فرشته ورته وایي زه الله فرشته رالیږلې ما او ستا نه مې تپوسونه ځکه وکړه چې ستا په دې عمل باندې الله ستا نه راضي شو او ستا دپاره جنت لیکلی دی نو غرض مې دا ده جي دا مینه محبت نه د دوستانو دا ګوره نن سبا ډېر کم شوی دی نن سبا هر یو کس دومره مصروفه دی او خاص کر دې موبایل هر یو اغستی دی نو غرض مې دا دی جناب چې څومره مسافر دي او یا دننه په پاکستان کې دي په افغانستان کې دي په پوره دنیا کې څومره توړ پوړ په دوستانو کې دی که نه نو مهرباني وکړئ جي هغې جوړ وکړئ
او روجه هم د کنه د سلور کسانو بخشش ګورای نه کیږي یو پکې هغه کس هم دی په دې روجه کې د الله جل شانو رحمت د سمندر په شان چپی وي سلور کسان پکې الله نه بخي کم یو پکې هغه هم دی چې کینو بغه ساتي نو دوستانو یارانو زما تاسو ته دا ریکوست چې څومره هم دي کنه او یو بل سره لګی نه نو مهرباني وکړئ یو څو کسان بګر پاسې د هغوی روغ وکړي الله به تاسو اجر او ثواب درکړي او دا دوستی چې برقرار وساتئ دا ډیر مبارک عمل دی د الله د پاره مینه محبت د یو بل سره کوي نو دا به ان شاء الله په دنیا او آخرت کې زموږ د دوانو په کار راځي نو موږ چې دا افطار پارټي ده او دا راغلیو سواد ته ماشاءالله زار شم د پاکستان نه یقیني د ګل په شان وطن الله را کړی د ګل په شان وطن یقیني درته هم بس په پوره دنیا کې د پاکستان ثاني نشته الله دې قائم او دائم ساتي نو ما تاسو چې نه تاسو تر ان شاء الله دا ویډیو شیر کما او د قران او حدیث مبارک او د دوستۍ چې کم فضیلت ته تاسو ته بیان کم نو څومره چې دوستانی د یو بل سره نه لګي دا مهرباني وکړي چې د یو بل سره جوړ پیدا کوي ښه مینه محبت پیدا کوي او دې ته مګوري چې دا زما غلطی ده او دا دغه غلطی ده او ما ته خو ګناه نشته ګناهګار خو هغه دی د الله دپاره ورشو نبی اسلام فرمایي د چا چې نه لګي د یو بل سره او په دې وجه ورلل چې عزت په الله مال راکړي او یو کس په دې وجه ورځي نه خو زه ورلم نو زما عزت په کم شي نو کو چېرې دی ورلې هغه سره میلاو شو وایي کو د دې عزت کم شو نو زما نه دې تپوس وکړي الله کے لیے جو کو الله تجھے اونچا کر دے گا نو غرض مې دا دی جناب څومره خپل منځ کې توڑ پوړي ټول مو ختم کو مینه محبت یاري دوستی قائم او دائم وساتو د الله د رضا لپاره نو دا مینه محبت په زموږ په قیامت کې او په جنت کې به هم ان شاء الله زموږ په کار راځي خام جنت صرف د دوستانه ځای دی صحیح دی ان شاء الله کنه الله خوشاله کا